مور پلار چې په سم لار رواني نو دا بچي بیا سم لار اختیاري او چې مور پلار په غلط لار رواني نو دا بچي بیا په غلط لار باندې رواني دی الله په پیدائش کې تبدیلی مراولای اغه نه چې جنکو سامان تاسو والي الکانو لور کوي او دی الکانو چې کوم خواهش او سامان ضرورت تی هغه تاسو جنکو لور دی الک ځان له معیار دی دی جنای ځان له یو معیار هر یو ځان له تربیت دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پدی خبر ایمان من پدی مثال پویا کئ چې وګورئ تاسو ټول الله پاک مسلمانان پیدا کړی آئی ټول مسلمانان دانا چې تاسو کې یو سړی غیر مسلم دی یو سړی کافر پیدا شوی دی دا څنګه ده هر یو اڑکه دی کافر پکور کے پیدائی دی یہودی پکور کے پیدائی کدی عیسائی پکور کے پیدائی کدی مسلمانانو پکور کے پیدائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی علی فطرت الاسلام علی ملت الاسلام دی اسلام پا مذہب مانی اسلام پا طریقی مانی اللہ پاک نا ټول کائنات پیدا کرے دے آیا کاغا دی ہر چا پکور کی لیکن بیا سوشی فابواو یهودانی او ینصرانی ددی مور اپلار بیا یهودیانی نو بچے یهودی جوړ شي او ددی مور اپلار بیا عیسایانی نو بچے بیا عیسائی جوړ شي مور اپلاری مسلمانانی نو دا بچے بیا مسلمانی او مور اپلاری چی ہندوانی نو دا بچے ہندوان جوړ شي لیکن پیدائش کی دی اللہ پاک پا فطرت کی پیدائش کی سب قسم سے تبدیلی نشتے سچ اللہ پاک پیدا کر دی اللہ پاک پا اسلام مانے پیدا کری دی پیغمبر علیہ السلام مثال ورکی چی مثال دا شان دے وی تاسو با قتلے چی دیو بیزی او دی بیزی او بچے نو بیزی چکلا بچے پیدا کی گی نو آغا بچے صحیح سالم خپیم صحیح او داشان لاسونه چې کوم مخه تخپید اغم صحیح جسامتیم صحیح خب برابری پار سمانی لیکن بیا دا بچے چې کله منډي منډي وای نو تاسو به کتلی چې دا هغه منډي په وجمانی به احتیاطي په وجمانی کله د دې بچی بیا خپما دشي کله استرګه خراب شي کله به زخم ولګي لیکن دی اللہ پا پیدائش کی قسم سے کمے ممے نہیں اللہ پاک پورا پیدا کری نو دا آسان اللہ پاک تاسو مکمل طور مانی مسلمانان پیدا کری ہے پا اسلام مانے اللہ پاک پیدا کری ہے لیکن دا گڑ پڑ مذہبون چی انسان اختیاری دا دی خپل معاشری پا جمانی دی خپل خاندان پا جمانی دی خپل خلق پا جمانی د دې په جمانی بیا دا انسان غلط لار باندې روان شي نو د هر یو ځان الله پاک تربیت کړي دي یو چرګي دی هغه چرګي بچي چې کله هغه دی اګونه وباسي او مخامخ ورته ډیر شیزونه کیدي هغه پاغه کې هغه شی خوري چې کم دی هغه دی مرزي مطابق هغه دانه بخوري دا تربیت چا ور کړي دي دا یو دی اللہ پاک ذات ور کړی دی دا خون چا کړی دا حالانکه دا خو دی اوریدو قابل نه دی چې زما استا په خبره باندې پوي شي لیکن دا تربیت یو اللہ پاک کړی دی اللہ دا تربیت کړی دی دا آسان مارغان چې وګوري مارغان اللہ پاک پیدا کړی دی اپ خپل طریقې باندې ژوند تیری زناور اللہ پاک پیدا کړی دی هغه باغ طریقې باندې ژوند تیری دی لدا تربیت چا ور کړی دی دا یو دی الله پاک ذات ور کړی دی دا زناور با هغه شی خوري چې هغه صحت ته بارخه دا زناور با هغه شی بوی کوي بیا غینه بعد با هغه خوري چې هغه زمانه بار دا فائدہ من نه کنا نو دې زناور دی بار خو نو سکولو نه مدرسه چې هغه ته تری دی
او چا ورته دا تعلیم ورکړي دي دا اخلاق دا تربیت دا فطرت الله رب العزت دی انسان په ذهن کې اچولې دي یو انسان دی چې الله پاک فرمایي ان الانسان لربه لکنود یو انسان دا شان دی چې دا دی الله پاک نا شکر گزار دی د کی شکر نشته نا شکر دی دې الله حکمونه نه مني کله چې پنشه کې راشي نو دی رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې پریدي د دې مثال وګورئ د دینا چې انسان به هغه شی خوري اکثر چې کم شی د دې انسان صحت ته نقصان ورکړي هغه شی خوري کله دی بلډ پریشر مریض شي او کله دی شوګر مریض شي تاسو به دا بلډ پریشر دا شوګر په زناورو کې نه دي حالانکه زناور موږ کې ګوره دومره خاص فرق نشته صرف دومره فرق دی چې موږ خبرې کولی شو هغه خبرې نشي کولای باقی جسامت چې وګوره کم چې زمون په جسم کې سدي هغه هر سدي هغه په جسم کې لیکن هغه د خپل حد نه تجاوز نه کوي که حد نه څوک تجاوز کوي نو دا انسانان کوي ذکر اور تعالی پاک دام فرمای اولائک کلنعام بل هم اضل کله چې دا انسان د خپل حد نه وځي او خپل حدود پریدي نو دا انسان د زناورونم بدتر شي بل الارمان روان شي نو الله پاک دا ټول مخلوقات چې پیدا کړل دي په اسلام باندې پیدا کړل دي او اسلام باندې تلو په وجه باندې د دې خلقو کامیابی ده ناکامی هغه ځای کې دا چې کله دې خلقو اسلام پر خودو مسلمانی پر خدا پنوم باندې نه لکه څنګه چې موږ په نوم باندې مسلمانان نوم باندې مسلمانی کی کامیابی نشته کامیابی حقیقتا په اسلام چلے دو معنی دی اسلام احکامات اپناولو معنی دا ظاہری طور معنی ظاہری طور معنی چې مسلمانانی او دنه بکی اسلام نہیں رسول الله صلی الله علیه وسلم دی خلقو تا صحیح مسلمانان نه دی ویلی بلکې دا ویلی چې دال فتنو په زمانہ کې دی فتنه یو نشانی ده فتنو په زمانہ کې غټه نشانی ده چې ظاهری طور باندې وتاته یو سړی مسلمان ښکاریږي او دنه به کفر ظاهری طور باندې وتاته یو سړی داس ښکاري چې دا بس پوخ مسلمان دی په صحیح طریقې سره روان دی او چې دنه یو ګوري نو کفر به کې دنه پروت ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای آخری زمانہ بدا شانی چې اسلام بنئ سوای د اسلام نوم بپاتشي او اسلام با رسم رواج دی پارا پاتشي کله چې څوک مرشي نو خلق به قران راوالي چې قران تلاوت وکي دا شان چې کله مصیبت پیراشي مستبراشي او مزبو کی دی الله پاک نه بوختنه وکي چې مصیبت لا منظم لاړ تلاوتم لاړ نو دا څه شو دا یو رسم شو یو رواج